په دور کې شو اوس داغي نوعیت جدا دی دا یاد ساتي دین چې دی هغه یو زیتا یو ګډ تر غونډول ندی پکار زمونږ عالمگیر دین دی زمونږ اسلام چې دی ټول دنیا ټول کائنات هغه ته شامل دی دا یاد ساتي کم یو سیز اصل چې په قرآن او حدیث کې موجود وي چې کم یو سیز قانون در ذکر کوما په هر یو سیز باندې به د شرک او د بدعت ضلالت او د گمراهی فتوی مولا نه لګیا اے قانون دا دی چې کم یو سیز اصل په قرآن او حدیث کې موجود وي هغه سیز تاسو گمراهی نه وای هغه د ثواب کار وي هغه باندې الله خوشاليږي هغه باندې رسول الله مبارک خوشاليږي باقی تقاضی جدا دي ہر دور خپل نوعیت وی ہر دور خپل پروگرام وی الحمدللہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل قرآن و حدیث کے موجود دے ذکر تاسو گورئی دا یو محضبانہ دے رسول اللہ مبارک صحابہ پخپل دور چدی نور ضروریاتو آگے اہم کارون مخطو آخو اول اوائل دے اسلامو آگے دور کے نور و قربانیانو تا ضرورتو داندی چکم صحابی پا میلاد باندے پابندی لگا ولیدا رسول اللہ مبارک ذکر شوے دے خو پخپل انداز سر شوے دے داگی دور تقاضی مطابق شوے دے داوز غلط خبر دے کمونگا تاسو په یو ګراوند کې راجمع شو او د رسول الله مبارک د عظمت پروګرام کو او یو سړی وای چې په ګراوند کې چرته صحابه او تاسو عظیم الشان مجلس کړی دی یاد ساتئ معزز مسلمانانو ورونو دا ټوپی صرف میلاد ته نه دی راتاول پکار نن تاسو ګوري په لار چې مونږ راتلو زه په زه باندې بوډونه د تفسیر قرآن لګېدلې دي په دې ورځو کې قرآن دی په ورځو کې قرآن تفسیر دی نو ته ماته وخایا که صحابه کرام قرآن سره ډیره مینه وکستا دی هغه چرته په ورځو کې بیا تفسیر قرآن کړی دی هغه چرته په یو میاشت کې درس قرآن کړی دی دا خبرې مکوا جایز ورته ځکه وایو چې قرآن او حدیث کې اصل موجود دی او کم یو څه اجازت چې قرآن او حدیث کې ملاو شي هغه د شریعت په دایره کې دننه چې په هر رنگ کې څوک جایز دی سبحان الله اللہ اکبر کہ اللہ جل جلالہ قرآن عظیم الشان کے فرمائی اہدنا الصراط المستقیم رب ذوالجلال جل جلالہ منگو تاسو تنیغ لار تعلیم را گئی نن رب ذوالجلال لاری کی خبری کی گئی فلانے دا اللہ پلار کے دی فلانے دا اللہ پلار کے دی یاد ساتھ معزز مسلمانان رونو اللہ لارا رسول اللہ لارا صحابہ کرام لارا طول امت مسلم لارا یو لارا قرآن عظیم الشان بیانی آغا صراط مستقیم دے رب کائنات منتد دعا طریقہ خی اے بندگانو تاسو درس دعا باڑی اہدنا الصراط المستقیم اے رب کائناتا تمونگ روان کپنے غلار باندے نے غلار کملار دے صراط مستقیم کملار دے یاد ساتھ معزز مسلمانان رو کد اللہ لار معلوم والغوائی جا اللہ کملار دے قرآن کملار خود دا آغا صراط مستقیم دے نو آغا کملار دے قرآن پاک فرمائی صراط الذین انعمت علیہم لارت آغے خلقو چتا پی نعام کڑے دے سبحان اللہ اے دنیکانو بندگانو لار دا اللہ لار دے سبحان اللہ دنیکانو بندگانو لار جواب را کئی دا اللہ لار دے اللہ لار سبل لار ندے
قرآن وی صراط الذین انعمت علیہم لار داغ خلق دی چتا پی انعام کرے دے دا یاد ساتھی معزز مسلمانان ورنو انعام یافتہ بندگان سلور قرآن پا سلور گروپن اللہ لارا سبل لارا ندے کدا انبیاء پلار روانے صراط مستقیم دے اللہ تبرسے کدا صحابہ کرام پلار روانے اللہ تبرسے کدا شہداء اسلام پلار روانے اللہ تبرسے او کدا اولیاء اللہ پلار باندے روان شوی اللہ تبرس سبحان اللہ ذکر معزز مسلمانان ورنو دا قرآن مجید فرقان حمید دیر پیو سادہ انداز سرا منگو تاسو تزور دین او زڑا طریقہ خی نن خو اللہ انعام یافتہ بندگان دمین نعوتل تاسو گو رئی دا علماء نور سے خبر پاتے نشوی بس آغا مفتی و سکڑا بللے کی گی چھ دے دا حضور علیہ السلام پشان رسالت کے خبریوں کی دے دا حضور علیہ السلام پا علم کی خبریوں کی دے دا مدنی جانان پا اختیاراتوں کی خبریوں کی ہاں دے دا صحابوں پس خبریوں کی دے دا اہل بیتوں پس خبریوں کی دے امام حسین پس خبریوں کی یاد ساتے معزز مسلمانان ورنو صراط مستقیم خو بلا لارن دے وخائے قرآن کی بلا لارکم دے دا اللہ لارکم دے اللہ لارخوم دغ لار دے اللہ پاک فرمائی زماد انعام یافتہ بندگانو زماد دوستانو پلار باندے روان شئینو ما تبراورس سبحان اللہ ذکر معزز مسلمانان ورنو صراط مستقیم پہ جندل غاڑی ذکر کمونگ تسو کوئی الحمدللہ زمونگ مذہب لارہم روخان دے کسو کوئی چی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ دادا کم زین رارو زویم تانا تپوس کوما پہ انعام یافتہ بندگانو کے داخل دیو کنا انعام پہ اللہ کرے دیو کنا وہی چھ داخل دے نو قرآن فرمائی انعام یافتہ بندگانو لار راٹنگ کئی دا صراط مستقیم دے معلومی کی دا چھ ڈارک حدیث و خبر مکوا پدی باندے خلق مدو کوا ہاں انعام یافتہ بندگانو لار صراط مستقیم دے دادا اللہ لار دے زمائی امام سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا چھ دے صراط مستقیم پابند پاتے شوے دے دا انعام یافتہ بندگانو کے تیر شوے دے رد پلار باندے تلل صراط مستقیم باندے تلل دی صحابہ پلار باندے تلل صراط مستقیم باندے تلل دی امام حسین پلار باندے تلل صراط مستقیم دے تابعین پلار باندے تلل صراط مستقیم دے اولیاء پلار باندے تلل صراط مستقیم دے ذکر معزز مسلمانان ورنو منگا الحمدللہ پخپل عقیدے باندے فخر کرو منگ چخپل سلسلہ دا مذہب روانشی زیزی امام سے پورے رسی امام سے اپنا حضور علیہ السلام تلارشی حضور علیہ السلام تا اللہ طرف تلارشی حضور علیہ السلام نا کمونگ دا عقائد و بابو چیڑو زمونگ سلسلہ روانی کی تابعین و لذی تابعین و نپس چدے صحابہ و لذی صحابہ و نپس رسول اللہ مبارک لذی رسول اللہ مبارک نا اللہ طرف تزی کمونگ خپل طریقت حساب و چیڑو اولیاء نا لین چالوشی صحابہ و باندے ورزی صحابہ نا رسول اللہ مبارک تزی رسول اللہ مبارک نا اللہ تزی منگ پدی خبر اطمینان لرو دا قرآن عظیم الشان پرانا کے چا الحمدللہ منگ دا اللہ لاری پابند خلق سبحان اللہ ذکر معزز مسلمانان ورنو معزز مسلمانان ورنو رب ذوالجلال سے فرمائی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم لار داغ خلق چتا پی نام کرے دی دا انعام یافتہ بندگانو لار دا صالحین لار دا اولیاء کرام لار پاسان الفاظ باندی یاد ساتے معزز مسلمانان ورنو سمر مولا چپ قرآن کے بابا گانو باندرت کئی کل یو بابا یادئی کل پیر بابا یادئی کل شیخ جنید بابا یادئی کل عبد الرحمن بابا یادئی من پا یقین سر دا قرآن پرانا کے ویلے شو اے مولاد بابا گانو بد قرآن کی چرطرا تنش خودے الحمدللہ نواخلا والناس پوری چلیں دے کئیو زید بابا گانو بدرات خدا رزبستا قیدے تدرواؤڑما خو یاد ساتے معزز مسلمانان ورنو قرآن عظیم و شان
مستقیم د باباګانو لار دی صراط مستقیم د چا لار دی باباګان نور څوک دي خدا اولیاء الله دي صالحین دي د الله دوستان دي اے د باباګانو لار د شیخ جنید باباجی صاحب لار د پیر بابا علی الرحمت لار د عبدالرحمن باباجی علی الرحمت لار دا قرآن اعلان کوي دا صراط مستقیم سبحان الله دین علاوه بل صراط مستقیم ما تنش خوده و خای کم صراط مستقیم دی سود په باندې تیر شوی دی دا دین درته ډایرک راغلی دی کنه په واسطو باندې راغلی دی او واسطو کې دغه اولیاء الله پراته سبحان الله ځکه معزز مسلمانانو ورونو رب ذوالجلال فرمای انعام یافته بندگانو لار راټینګ گئی بل یو ضروری خبر واوري آیت کریمه په تفسیر بلخ پوي شي یاد ساتي معزز مسلمانانو ورونو قرآن چې دی ډیر عظیم کلام یو طرف ته قرآن مونږ او تاسو ته علاج دوايي راکړي تاسو ګورئ که یو مریض سره یو سپیشلیست لاړ شي نو ډاکټر ورته دوه خبرې کوي زما دا خبره په توجه اورئ بیا به زه خپلې خبرې ختموم دوه خبرې کوي هر سپیشلیست دا دوايي دی دوايي استعمال کړه او فلانی سیز نه پرهیز وکړه دا سی وایي که نه وایي جواب راکړي کاغه دا هارت مسله وي هغه هم دا وایي کاغه د شوګر مسله وي هغه هم دا وایي کاغه د معدې مسله وي هغه هم دا وایي چې دا دوايي استعمال کا خو فلانی شي نه پرهیز وکړه نو ډاکټر وایي که پرهیز دې ونه کړو زما دا دوايي به اثر نه کوي داسې وایي که نه وایي جواب راکړي اے معزز مسلمانانو ورونو ایمان صراط مستقیم کم ذکر چې درته کومه هغه علاج هم غواړي دوايي هم غواړي پرهیز هم غواړي دا یاد ساتئ دا د قرآن صفا اعلان دی علاج سره صراط الذين انعمت عليهم سبحان الله علاج دا د خپل زوړ دین براټینګوي خپل د مشرانو په لار به مستقیم اوسېږي هغه کې به فرق نه راولوي دا د ایمان خبرې دي دا د چا ذات پورې تړلې خبرې نه دي زب خپل ایمان د چا ذات پورې نه تړما زب د خپل ایمان په خپل حفاظت کوما نو یو با دغه علاج کوي چې د زړو خلکو د خپل مشرانو لار براټینګ سبا کو خپل مشرانو او بل پرهیز واوري پرهیز امور سره ضروری دی ډیر کله ته مون خلکو قتل خپل پلان نکلار خو راټینګ کړی وي خو پرهیز ور سره نه کوي آخر هم د ایمان کې فرق راشي ا پرهیز سره قرآن واوري رب ذوالجلال فرمای غیر المغضوب علیهم ولا الضالین صرف داسې ونوي چې د نیکانو بندگانو لار راټینګ کوي او بس نه نیکانو بندگانو لار هم راټینګ کوي او قرآن فرمای غیر المغضوب نلار داغه خلکو چې په هغه غضب کړي شوی دی نو غضب پچا باندې شوی دی واوري تفسیر بیضاوی مشهور تفسیر دی په عربي زبان کې باغی او تفسیر دی بل حاشیه وایا تفسیر وایا شیخ زاده په نوم باندې 1500 کالونو نه زیات د شیخ زاده رحمت الله تعالی علیه وشو هغه ډیر خشته تفسیر بیانې د مغضوب علیهم سوی دا خبره واوري والاقرب ان يحمل المغضوب عليهم على كل من اخطا في العمل وجه مغضوب عليهم نه مراد بد عمل سره دي سوی قرآن چې مرشد چې دی
رهبر چې دی دا به بد عمله نه وي دا عمل بدرست وي عمل به شریعت ته جوړ وي عمل به د اسلام په دایره کې وي ځکه یو سړی په خپل لمونځ نه کوي دی به بل څه د لمونځ پابند یو سړی په خپل روجې نه نیسي دی به بل څه د روجې پابند کی یو پرهیز وښودو بد عمله خلکو نه اتباع نه ځان بچ کوي او دویم فرمایي ولد دوالین نه څوک مراد دي واورئ فرمایي والاقرب ان يحمل الضالون على كل من اخطا في الاعتقاد فرمایي دوالون نه مراد هر هغه سړی دی چې هغه په عقیده کې خطا دی قرآن وایي که صراط مستقیم باندې پاتې کېدل غواړئ هم به د نیکانو بزرګانو خپلو مشرانو لار راټینګوئ او هم به د عقیده خلکو نه پرهیز کوئ دا ګوره د ایمان بچ کولو لپاره ضروری دی داسې نه دی چې هر چاته د بچی کېنولو خیر دی دا هم مفتی دی او هغه هم مفتی دی دا هم مدرسه دی هغه هم مدرسه دی نه قرآن تعلیم ورکوي چې بد عقیده خلکو نه به مونږ او تاسو پرهیز کوو د هغې به وجه څه وي زمونږ او ستاسو ایمانونه به بچ کېږي زمونږ او ستاسو په ایمانونو باندې به داغ نه راځي ورنه دی خو لګیا دی رسول الله مبارک په شان کې خبره وکړي ته ورسره خوا کې ناست یا یې واورې خدر باندې ولګي یا ونه لګي اولیاء پس خبرې وکړي خدر باندې ولګي یا ونه لګي خو د انسان فطرت ته انسان منفعل کېږي اثر قبلی چې انسان چانه سووري هغه ګن په ذهن کې پاتې کېږي ځکه معززو مسلمانانو ورونو میلاد شریف چې دی دا یو عظیم میسج او پیغام تاسو له درکوي چې خپل زوړ دین به هم راټینګوئ زور دین پابندی به هم کوي او دا یاد ساتي بد عقیده خلکو نه به هم بچ کېږي دا د ایمان د پاره پرهیز قرآن عظیم الشان بیان کړی دی او دغه صراط مستقیم دی نو لارو پسې مگر زئی چرته څوک مو په دې خبره دوکنه کی قرآن لار درته خیمه باباګانو لار پریدا الله لار درته خیمه باباګانو لار پریدا ز په چیلنج سره مې درته ویل کله باباګانو لار نه علاوه بل لار قرآن مقرر کړی وی الله طرف ته وخای چرته لیکل دا نصرات مستقیم چې مونږ پیژنو نه لار چې مونږ پیژنو د قرآن لار چې مونږ پیژنو د الله لار چې مونږ پیژنو هغه هم دغه یو لار دی چې د الله محبوبانو په لار باندې انسان روان سبحان الله ځکه معزز مسلمانانو ورونو خپل ایمانونو تحفظ پکار دی خپل بچو ایمانونه بچ گئی او دغه سي د خپل عقیده علماو مفتیانو سره خپل تعلق مضبوط کړي خپل اداري جماعتونه مضبوط کړي هغه ته تحفظ ورکړي ما در طویل زمونږ ایمان چې دی هغه قدر مشترک دی هغه کې ټول مونږ او تاسو ورونه یو کډيري رشته زمونږ او تاسو سره ختم شي او لري شي او ایمان رشته ختمول نه دي پکار ایمان رشته به حال ساتل پکار دي مؤمنان خپل منځ کې د ایمان پر رشته باندې ورونه دي او دغه ورورګيري دغه رشته دا صرف د الله رضا ده پاره دی دا صرف د رسول الله رضا ده پاره دی دا صرف د خپل آخرت پچ کولو ده پاره دی نو دغه رشته مونږ او تاسو ته پالل پکار دي دغه رشته مونږ او تاسو ته مضبوطول پکار دي باقیات ساتي معزز مسلمانانو ورونو کڅوک درنه